إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. زما محترم و حاضرین و مسلمانانو رونو دے جوبا علاقی تا او دے مسجد تا زا پینزشپک کالا مخ کی راغلے او دے جامع مسجد کے پدے برا حال کے ما بیان کرے ہو دا قرآن او دا سنت نن بیا مالا اللہ توفیق راک ستاسو مخ کے ناسم او دا اللہ دا کتاب او دا سنت او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یو سو خبرکم اللہ دے مالہم دا صحیح بیان کولو توفیق راکی او بیا دے اللہ مالا او تاسولا پاغی باندے دا عمل کولو توفیق راکی. زاد دی جامع مسجد دا خطیب او دا امامم دیر مشکوریم دا عوامم دیر مشکوریم چه مخیم زراغلے ما بیان کڑے ہو پائی کے ٹولو شرکت کڑے ہو ننم آغا مقراغلے دا اللہ دی کی چه منگا او تاسو دغا سے بجنت کے اللہ یوزائی کی او اللہ منگلا بہترین زائیو نرا کی پدی دنیا کی پروردگار عالم سورہ انسانان چه پیدا کری دی نو دا انسانان اللہ دغا سے ندی پری خودی بلکہ دا دی انسانانو دا رشد و ہدایت پر اللہ اسباب ہمیشہ پیدا کری دی. اول دا انسانان عالم ارواح کی پیدا کرو دا غین وعدہ واغستا الستو بربکم قالو بلا زستاسو رب نیم نو ټولو ورته وی بېشکه ته زمونږ رب یې زمونږ پالونکی زمونږ اختیارمند دی. بیا دغه انسانان چې دنیا کې پیدا کړل نو دی له الله عقل سلیم ورک
چې کله یو عقلمند انسان او خيار انساني نو هغه سوچ کوي او په خپل فکر او په عقل باندې دا معلومه چې او ذات شته چې دا ټوله دنیا پیدا کړې ده مال وجود را کړې نو هغه ته عاجزي کوي او هغه ته ځان محتاج ښکاره کوي. بیا درېمه مرحله کې پروردگار عالم انبیاء علیهم السلام برالیږل کتابونه به رالیږل د دې لپاره چې انسانانو باندې جوړه نشي چې الله زنا خبره ما ته پته نه وه زه نه وم پوهه ما د ګناه او د نیکۍ د خوشحالۍ هغه څیزونه نه پیژندل نو الله به انبیاء علیهم السلام رالیږل او انبیاء علیهم السلام به په دې انسانانو کې وو د دې لپاره چې د انسانانو ته هغه صحیح لار وښیي او قرآن کې هم الله وایي لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل دې له الله انبیاء علیهم السلام رالیږل چې سبا د خلکو دلیل او بهانه پاتې نشي چې الله موږ ته څوک راغلی نه و موږ ته خبره نه وه کړې موږ پوهه نه وو نو الله به انبیاء علیهم السلام رالیږل کتابونه به رالیږل اخیری د انبیاء علیهم السلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولیږو او په هغه باندې د انبیاء او سلسله هغه ودروله د هغه نه بعد بل نبی بیا نشته او آخری کتاب قرآن کریم راولیږه چې پای کې سوره مخکې کتابونه صحیفې راغلې وي تقریبا 104 صحیفې کتابونه راغلي وو د هغې هغه ټول مضامین په 4 کتابونو کې ایښودي وو تورات انجیل زبور او قرآن بیا د هغه ټول علوم هغه راواغستل او قرآن کریم کې کېښودل نو آخري کتاب قرآن موږ ته راولیږه هغه تر قیامته پورې هغه مشغلې راهي تر قیامته پورې د خلکو د رشد و هدایت یو لار به وي چې سبا دا نه وایي چې موږ ناخبره و موږ ته چا نه ویلي او دې وجې نه سورہ ملک کې الله فرمایي چې کله جهنم ته جهنميان وغورځولی شي نو تپوس به ترنه کېږي ملائک به ترنه تپوس کوي څوک راغلی نه و څوک یارونکی نه و راغلی پیغمبر نه و راغلی عالم نه و راغلی نو دی به بیا اقرار کوي دی به یو راغلی و خو موږ هغه ته وایي ته دروغ وایې اللہ فرمائی کلما القیا فیہا فوجن سالهم خزنتها الم یاتکم نذیر ہر کلا چې وغورځول شي دی جہنم کې یو ټولګه د جہنميانو سالهم خزنتها الم یاتکم نذیر تپوس بگئی د دینا خزان چاند جہنم آیا تاسو گیا رون کے نو راغلے نظیر اطلاق پیغمبر باندی کی گی عالم باندی کی گی د پیریانو بارک وی واللہ علاقوں میں منذرین نو آگا پیغمبران نو و قرآن واوری دا اولاد اگا قوم دا اللہ دا عذاب نا یرو عالمم قوم یری دا اللہ دا عذاب نا دا نارواو نا دا نافرمانای نا نو ملائک بورتوئی علم یادکم نذیر آیا تاسو گیا رہون کے نو راغلے
قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا دی بوئی آو بیشکا یو یرون کے راغلو آو یو ملا راغلو یو عالم راغلو فکذبنا منگا آغا درو جنگا منگوی تا درو گوائی چکلے ورطا دا اللہ دینوینوی تا درو گوائی زمنگ بدبختی دائی چه سوک دا قوم خیر خواهی دا اللہ دین و توئی نو دے والا پا مخصا پیڑے ورکی وی تا درو خواهی او چه سوک بدخواهی نو دا آغا خبر منی او چه سوک خیر خواهی دا خیر خبر ورطا کئی نو دے آغا توئی تا درو جنی او تا درو خواهی قرآن وی قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا دی بو یاو بی شکا یو یرون کے راغلو خو منگا حقا درو جنگا وقلنا ما نزل اللہ من شیء او منگوی اللہ ندیر علی گلے حس شیء داتا دزان ناڑمی دزان خبری کے دا خبری اللہ ندی ویلی مورتا داوی وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ملائک باورتا وی نوی تاسو مگر یولو یا گمراہی کے پراتا وی تاس خوڑی لوی گمراہان وی چتانے سقوختلوم نا دا اللہ دینیم در تا بیانو بیام تا دا آغا خبران نمانلا تا دا آغا خلاف کو تو خڑیلوی گمراوی نو دا قیامت رضا نن دروغ نه چلی گی رشتیا چلی گی پختانه خوی ڈوبا دا ڈوبا بزی خدا سے ندا ڈوبا دا اخکارت بوزی یو رضبا خبر صفا کی گی دای چې کله پوشی جهنمیان چې موږ غلط کار کړو نو دای وای وقالو لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير وبوای دای هاي هاي کومنګ اوریدلو دا الله کتاب او بیا هم ځان پویا کړو دا الله کتاب باندې ما كنا في اصحاب السعير نبو منگا دا جہنمیانو نا زکا منگ جہنم ترالو چنم دا اللہ کتاب اوریدلو نم دا اللہ پا کتاب باندے زان پویا کڑے ہو نو چه سبا قیامت کے دا ارمان کے زما مہربان چه ارمان دے ما دا اللہ کتاب اوریدلے وے ارمان دے چه ما دا اللہ پا کتاب زان پویا کڑے وے نونن راشه دا اللہ پا کتاب زان پویا کا کنا زان دا اللہ دا کتاب نا خبردار کا منگ تا زمائی او دوسی یاستائی او دوسی آغا پا باہر ملک کے دے آغا خط راولے گو او پا آغا خط کی آغا یو خبر لکلی دا و آغا خط پا بلا جبا کی دے چیزا پہ نپوئے گم انگریزائی کے دے فرانسیسائی کے دے بلا جبا کے دے او ما سغا خط راشی زما دا دوست او زما دا مرگری نو زه سکو ما خط راوالم او یو کلی کپڑا راوالم اغا تینا چاپی رکما او پالمارائی کی پٹ کیدم سارے راخلم او کلو میں او ما خامر عالم او کلو میں سپو میں او زما غا دوست میاش دو بعد راشی او ما تاوی تا تا می خط را لے گلے ہو زور تواما او خط می لاو شوے ہو کلی کپڑا میں تی تاو کڑی ہوا المارائی کی می اوچتی خودے ہو سارو ما خام با می خکلو نو کاغا ما تاوی چی ما او خبر لکلی ہوا
هغې باندې دې عمل کړی زه ورته وایم یاره په هغې خو زه نه پوهېدم نو په ایمان یې ووایه هغه دوست به خوشحاله وي که خفه به وي که نه زمونږ یو رب دی چې مونږ ټولې پیدا کړي یو دنیا یې پیدا کړې ده او هغه رب مونږ ته یو خط رالیږلی یو کتاب یې رالیږلی چې د هغې نوم دی قرآن کریم مونږ هغه قرآن کریم راوالو د هغې نه یو ښکلې کپړه چاپیر ګو اوچتې په المارۍ کې کیدو او سهاره ماښام یې ښکلومه سینې سره یې جوختومه خو ځان پې نه پوه کومه او قیامت کې الله ما ته وایي چې ما خو تا ته دې له نه و رالیږلی چې تا هغه ښکل کا ته د هغې نه ښکلې کپړه تاو کا اوچتې کېده ما خو دې له رالیږلی و چې ځان پې پوه کا نو موږ به څه جواب کوو نن دا سوچ وکړه قرآن یې موږ ته رالیږلی و او د هغه قرآن باره کې الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې دې خلکو ته ووایه وان اتلو القرآن ما ته حکم شوی چې زه به قرآن لولم زه به قرآن وایم او الله دې له راولېږه کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته کتاب علماء پوهیږي تنوین لتعظیم یو ډېر لوی شان والا کتاب موږ ته راولېږه دې له مې راولېږه کتاب انزلناه الیک مبارک دا د لوی شان والا کتاب موږ ته راولېږه ډېر د خیر کتاب دې له مې راولېږه لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب دې له راولېږه چې د دې کتاب په آیاتونو کې سوچ وکړي دې له مې راولېږه چې دې کتاب باندې ځان پوه کړي دې له مې راولېږه چې د دې په آیاتونو کې سوچ وکړي ولیتذکر اولو الالباب او دې له مې راولېږه چې د دې نه پند او نصیحت واخلي عقلمنده موږ د قرآن نه پند واخیسته زمونږ د ملک د قرآن دپاره جوړ شوی دی او په دې ملک الحمدلله مسلمانان اوسیږي په دې ملک کې د الله کتاب شته دا زمونږ نقصان دی چې موږ پې ځان نه پوهه کوو موږ د نه ځان نه خبرو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه کې تنگ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با میلو ته بهر به ته او आवाज به کو الا رجل یعملنی الی قومی الا رجل یعملنی الی قومی فإن قریشا منعوا کلام ربی وسوک سړی نشته چې ما ځان سره خپل قوم ته بوزي هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د لوی مقام خاوند و هغه د لوی قام او د لوی نسب نه و هغه بنو هاشم و قریشي و مکه کې د هغه یو لوی عزت و خو سره د هغې نه هغه وایي الا رجل یحملني الی قومه څوک سړی نشته چې ما ځان سره خپل قوم ته بوزي فإن قریشا منعوا کلام ربي ځکه قریشو زما د رب کتاب منع کړی دی ما د رب کتاب ته نه پرېږدي ما د هغې بیان ته نه پرېږدي څوک شته نه چې ما ځان سره بوزي ملک پریدما قوم پریدما خاندان پریدما خود الله کتاب نه پریدما ما ځان سره خپل قوم ته بوزئ چې د الله کتاب وام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه حضرت ابوبکر صدیق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر ملګری و
دا هغه د غار ملګری و، د هغه د سختې او د نرمې ملګری و. یو ورځ هغه د مکې نه روان و بهر ته. د هغه یو دوست و پخوانی زمانې ابو دغنای ورته وي. هغه د خپل قوم نواب و، مالدار سړی و. هغه په لاره کې ولید، تپوس یې ترې وکړه ابوبکر چېرته ځي؟ هغه ورته وي زما یو بل قوم ته ځم چې چېرته هلته پاتې شمه، ځکه مکې واله ما مکه کې نه پرېږدي. ابو دغنا ورته وایي ستا غوندې سړی هغوی د کلي نه وباسي، ستا غوندې سړی هغوی نه پرېږدي. راځه زه در سره ځمه. مکې ته یې راوسته او د مکې خلک سردارانو ته یې ووایي چې دی ابوبکر له ما پناه ورکړه، دی به زما پناه کړي دی مکه کې، او که چا په ده لاس اوچت که نو هغه به په ما لاس اوچت کړی. نران خلک په هر دور کې که چا په ده لاس اوچت که نو هغه به زما هم دشمني، په ما به یې لاس اوچت کړی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د خپل کور سره بهر یو ډپه جوړه کړه او په هغې باندې به ناست و، هغه به قرآن وي. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بارکې راځي کان رجلا بکا، هغه داسې سړی و چې هغه به قرآن وي، ورسره به یې جړل، ځکه د هغه په زړه یې اثر کو. نو هغه به چې قرآن وي نو جړل به. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به قرآن وي، د کور نه بهر به ناستو. نو د قریشو جنکای ښځې معصومان هغه به ورته راجمع شو. کله چې د مکې والا وکتل نو هغه یې راغله او ابودغنا ته یې وي وی دله خو تا پناه ورکړې ده، خدای منې که چې خلکو ته قرآن نه وایي. د قرآن سره دشمني وه، خلکو ته قرآن نه وایي دي. ابودغنا راغی حضرت ابوبکر ته یې ووایي چیرې مکه کې خو خلکو ته قرآن مه وایه، ځکه قریش وایي چې زمونږ بچي او زمونږ ښځې هلته د ملګري کېږي. حضرت ابوبکر ورته وي بیا زه ستا پناه کې نه یم، مکه پرېښودی شم، کلی پرېښودی شم، خو د الله کتاب نشم پرېښودی، د الله کتاب به وامه. د الله کتاب کې موږ ته څه خبره وه؟ دوه خبرې موږ ته بیانوي. یو دا چې خپل تعلق د الله سره جوړ کا. یو ذات شته چې تی پیدا کړی، تا له وجود درکړی، په تا نعمتونه کړي، د هغه سره خپل تعلق برابر کا. دویمه خبره راته دا کوي چې د مخلوق سره د انسانانو سره خپل تعلق برابر کا. انسان له د هغه احترام ورکا، د هغه عزت ورکا. او دی وجه چې کله د قرآن ذکر الله کوي او د تاریخ د عربو ذکر کوي نو الله وایي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یاد کئی دا اللہ نعمت بتا سبان دی کلا چی وی دی یو بل دشمنان، تاسو دی یو بل دشمنان وی دی یو بل پلاو پٹی باندی نشوی تیرے دے، دی یو بل پلار باندی نشوی تیرے دے. زکا عرب دی یو بل دشمنانو، یو اوخی دی یو فصل نا یو چک واخه خوڑلیو او پاغی باندی پسونو کاله دشمنی تیرا شوی وا، پسونو مړی پکې شوی وو، د یو چک واخو باندې داسې دشمنانو چې د یو بل په لاره نشو تللی. حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام خادم او د هغه صحابي هغه د مور سره روانو وړوکی و، په لاره کې یو قوم ونیوه
او مورې جړل او د هغې نه هغه بچی بوته مورې واپس لړه کور ته او جړلې چې بچی رانه بوته آی تې نه هغه بچی بوته او هغې غلام که او په یو بلې بیا خرڅو انسانیت تې نه ختم شوی و کله چې د چا نه انسانیت ختم شي هغه بیا په بچي عمره هم نه کوي هغه په وړوکي عمره هم نه کوي هغه په لوی عمره هم نه کوي کله چې انسانیت راشي نو هغه بیا په ځناورو باندې مهربانه وي هغه بچی یو بوته په بلې خرڅ که بل په بل خرڅ که بل په بل خرڅ که اخیری کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها واغسته د هغې غلامو او هغې بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکه بیا زلمی شوی و د حضرت زید پلار د هغه تره هغه به ګرځېدل په ټولو عربو کې او خپل بچی وی معلومو چې هغه چېرته وي الله دې بچی د چا نه نه روکوي د چا نه چې اولاد روک شي د هغه زړه چوي هغه خپه بیا خپل اولاد پسې هغه یا خپل بچی پسې ګرځېدل او مفسرین ذکر کوي هغه به وي بکیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجع متى دونه الاجل فوالله ما ادری وانی لسائل اغالک بودی السال ام غالک الجبل پلار به وی زید پسې جاړ ما چا به کم ځای چرته پاوارس بکوي که چرته غر کې بئی فوالله ما ادري واني لسائل اغالك بودي السهل ام غالك الجبل فإن هبت الأرياح حيجن ذكره فيأتول ما حزني عليه ويا وجل که باد راوالوزی هوا راوالوزی نو زوام دا هوا به بچی باندې لګېدلی دا اشعار به وي او ګرځېدل به ځکه اولاد خو ډېر خوږي که نه مکې ته رالل چا ورته ووي ستا غزیه خو د رسول الله صلی الله څخه دی وی ښه راغې نبي علیه الصلاة والسلام څخه او زیه ولید او بیا د عربو جرګه را جمع کړه او بیا نبی علیه السلام له راوسته نبی علیه السلام ورته وی ما دې آزاد که تا سره ځي نو زه 1 روپۍ نه علم او که ما سره پاتې کېږي نو دی دې ووایي حضرت زید د هغه جرګې مخکې وی پلار او تره دا ډېر خواږه دي خو قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا پوټې فراق او جداواله زه نشم برداشت کولی دی سره نه ځم او تا سره پاتې کېږم عرض مې دا کو چې هغه عرب د یو بل دشمنانو د یو بل د وینو تږي وو د هغې هغه دشمني ختمه شوه او هغه دوستان وګرځېدل محبوبان وګرځېدل هغه کم یو قوت او کم یو طاقت و چې هغه دشمنان دوستان کړل پردي خپل کړل تعلق او مینه په خلکو کې پیدا کړه هغه د قرآن قوت و د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه قرآن خلکو ته وي هغې کې مینه پیدا کړه او محبت پیدا کړه نن منګه مسلمانان د یو بل د وینو تږي شوي یو نن منګه مسلمانان د یو بل نه لرې شوي یو خپل له خپل نه خفه دی پلار د زوی نه خفه دی زوی د پلار نه خفه دی ښځه د خاوند نه خفه ده او خاوند د ښځې نه اصل وجه دا ده چې موږ د الله کتاب پرېښودی راځئ چې د الله کتاب ته لاس واچو د الله کتاب خپل کو د الله د کتاب نه ځان خبردار کو د الله په کتاب ځان پوه کو زمونږ دا یو دعوت دی زمونږ یو جماعت دی د هغې نوم د اشاعت التوحید والسنه دې دور کې ملګرو زه د هغې مشر کړی یم د مشرت دوره وړ نه یم خو د ملګرو اعتماد دی او زه په ډېره دنیا وګرځېدم
زدا سے کاروباری مزدورکار مولایما تجارت هم کوما ځان له تجارت کوم د رزق حلال لپاره کله د کپړې تجارت کوما د دوبای نه کپڑا 3 پیس کپڑا راړم پاکستان ته کله سکریپو تجارت کوما د عمان نه او د یو ځای بل ځای نه کله خپل څه کاروبار جیداد دی ځمکه ده پښتانه یو الحمدلله او زمونږ په کور الله مهرباني کړې ده چې قرآن او علم یې زمونږ کور ته راوستی ورنه موږ زمیندار خلک یو نو زه چې کوم ملک ته لاړ شم که چین ته تللی ما که دوبای ته تللی ما که سعودي ته تللی ما که ملایشیا او سنګاپور ته تللی ما نو هلته زما ملګري او شاګردان دي نو زه هغوی ته وایم د قرآن درسونه کوئ خلکو ته قرآن وښئ تاسو له هم دا دعوت در کومه چې د الله کتاب زده کوئ دا یوازې د ملا ذمهداري نه ده چې یو بهترین عالم به تاسو ته په محراب کې ناست دي هغې غریب به ځان تړلی یا تاسو ته به دین ښیي یا ته به ورته نه کښېنې زر به وایي پرېږده مړه دا د مولیانو کار دی موږ ورته اوزګار نه یو زر به وایي ما ته نور ډېر کارونه دي ستا یو اهم کار دا دی چې د خدای کتاب زده که په دې کې د پبلک لایف دپاره د خلکو د زندګۍ دپاره اصول دي ژوند به څنګه تیرې بچی سره به ژوند څنګه تیرې ښځې سره به ژوند څنګه تیرې بادشاه سره به څنګه معامله کې رعیت سره به څنګه معامله کې د ملک دفاع راله د ملک ضرورت راغی څنګه به جنگ کې میدان کې به څنګه ولاړې دا هم درته ښیي دا هم درته ښیي چې د الله سره به څنګه معامله کې الله به څنګه رضا کې د الله سره به شریک او حصهدار هیڅوک نه ګرځي الله یو دی د هغه شریک او حصهدار هیڅوک نشته دا قرآن موږ ته ښیي خو راځئ چې د الله کتاب زده کړو په زمونږ دا یو دعوت دی خلکو له یې ورکوو او په دې د خلکو نه څه غواړو هم نه ووټ غواړو نه مشرت غواړو نه دولت غواړو نه اقتدار غواړو خدا وایو چې د الله کتاب زده کوي او د الله کتاب وایي پخوا به وي دا پنجپیریان دي زیارتونه نه مني موږ زیارتونه منو موږ وایو زیارت له ورشه هغه ته دعا وکړه ځان ته مرګ مخې ته که خو په هغې تجارت مه کوه د الله سره شریک او حصهدار مه ګرځو پخوا به وي دعا نه مني موږ وایو دعا وکړه خو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړه موږ وایو مړي پسې خیرات وکړه ثواب یې مړي ته رسي خو په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړه نو زموږ خلاف به پراپګانډې کولې دی وی زیارت نه مني دعا نه مني خیرات نه مني زموږ په علاقه کې یو سړی و یو زرګر له سره زر ورکړل وی د دې نه راله ګوتای جوړه که زرګر جوارګر و هغه سره یې بایلل په جوارای کې بیا ورڅخه سرونه سړی به ورپسې تاو راته یو ورځ هغه راغی وی زما هغه ګوتای دې جوړه کړه که نه زرګر بهر راووت او چغې کړې وی ایماندارو راشئ وګورئ ما له ګیلټ راکړي اوسپنې راکړې د سپینو زرو ګوته رانه غواړي خلک راټیلې میلې وله ورکړې ظالمه اوسپن دې ورکړې ده د سپینو زرو ګوته غواړي هغه سړي هغه زرګر ته وکتل وی ظالمه هغه سره دې د منځه ویستل ما خو تاله سره زر درکړي وو سره د منځه وباسي زمونږ نور هیڅ مقصد نشته دا یو مقصد دی چې موږ وایو چې هر سړی مسلمان دی قرآن زده کړي ځان دې د قرآن کریم نه خبر کړي په دې نیت او په دې اراده باندې راغلم تاسو نه مطالبه کوم چې د الله کتاب یو ټکی وایي زمونږ یو کلی وړوکی کلی 50,000 کسان به یې پکې د هغې کلي نوم دی پنجپیر پنجپیر څه مذهب نه دی د هغه کلي نوم پنجپیر دی په هغه یو کلي کې
3,000 زنانا د قرآن درسونه نورو ته کوي په ترجمه باندې، ځکه هغه یې زده کړی. موږ ورته قرآن ښی دی. تاسو هم زما وروڼو د دنیا کار کوئ، هغه ناروا نه دی. دکان کوئ، تجارت کوئ، کاروبار کوئ، خو یو ټیم یو 10 منټه د الله کتاب یو ټکی زده کوئ، ترجمه زده کوئ. استاد ته وایي الحمدلله د دې معنی راته وکړه، هغه به وایي د الله مناسب صفتونه الله لدي. بله ورځ رب العالمین پالونکی د مخلوق دی، بله ورځ الرحمن الرحیم. یو ټکی زده کو چې کال تیریږي نو تا به 15 سپارې قرآن زده کړی، او که د منځ کې مرګ راغی نو طالب د قرآن مړ شوی، ملائک به راځي او ستا قبر ته به دعاګانې کوي. راځئ چې نن دا وعده وکړو چې د الله کتاب به زده کوو او د الله کتاب به ښیو. څوک به د الله کتاب زده کوي لاس اوچت کوي. الله دې ټولو له ډېر اجر درکړي. راځئ د نن نه دا وعده ده چې د الله کتاب به زده کوو، یو ټکی د هغې ترجمه او په هغې باندې به ځان پویه کوو. الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زموږ نه هغه اعمال څرګند کړي چې زموږ رب پې زموږ نه رضا شي. زموږ دا ملک پاکستان چې دا د مسلمانانو ملک دی او الحمدلله په دې کې مسلمانان اوسېږي، دا د مسلمانانو پناهګاه ده. د دې لپاره به هم دعا کوو چې الله دا د مسلمانانو پناهګاه محفوظه وساتي او الله زموږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والي. څوک چې د الله د کتاب خدمت کوي الله دې هغوی له په عمر کې برکتونه واچوي. دا علماء کرام نیکان چې هغوی د الله د دین خدمت کوي، الله دې د دوی عمرونو کې ډېر خیر او برکت واچوي او الله دې موږ دغسې په جنت الفردوس کې او ځای کې الله دې موږ د ایمان سره دنیا نه بوزي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.